تلاوت پرېږدي د الله ذکر پرېږدي زما محترمو هغه ګلکار هغه مصري چې د ده لپاره د الله په حکم سره د ده په خدمت کې د قرآن د وجې نه الله پاک لګولی دی هغه چې دی نو هغه خپل کار بند کړي ولې بیا نه ډالېږي بنګلې بیا نه جوړېږي زما محترمو الله جل جلاله دا حافظان موږ له راکړو دا جماعتونه یې موږ له راکړو د رمضان قدر الله راکړو دا مونږ صحیحوالی الله را نصیب کړو د دې نه شاته یو لوی عظیم محنت دی چې هغه مبارک محنت ته څه ویلی کېږي دعوت تبلیغ زما مبارکو محترمو الله جل جلاله عما نواله د دعوت او د تبلیغ په مبارک محنت سره الله جل جلاله د غرور د سرونو نه د بیزو شپنګي هغه الله پاک را کوز کړو او الله جل جلاله عما نواله په منبر رسول باندې کېنول په محراب رسول کې الله جل جلاله ودرول هغه خلک د دعوت او تبلیغ په مبارک محنت سره چې هغوی به چې کوم دي ډانسونه کول ګډېدل به یې کول ګانې او بیوالې ویلې باجې وهلې هر حالت الله جل جلاله په دې مبارک محنت سره راوستل او الله جل جلاله عما نواله په منبر رسول باندې او په محراب رسول کې الله جل جلاله ودرول زما محترمو هغه زنانه چې هغوی بربند کې ګډېدل او هغه چې کوم دی په هغې به یې فخر کولو او کله چې د دعوت او تبلیغ مبارک محنت په هغوی باندې کېږي او بیا ګاډي ته خېږي او په ګاډي کې د هغې کلایي او مړوند چې دی دا ښکاره کېږي او مولانا ته تلیفون کوي زما به څه کېږي زما خو چې کوم دی لستوڼی ښکته را وښویېدو او زما کلایي او مړوند ښکاره شو زما زه به زما رب څه کوي او زما محترمو د دعوت او تبلیغ په مبارک محنت سره د امریکې د کوپر په منځ کې د انګریزانو په منځ کې داسې زنانان الله پاک پیدا کوي چې هر مانځه ته غسل کوي هر مانځه ته نوي جامې اغوندي او بیا چې کوم دی پیر ذوالفقار احمد صاحب نه د هغې نه تپوس کېږي محترمه دا یو زنانه ده چې راشي دی نو هر مانځه دپاره غسل کوي او جامې بدلوي نو هغې زنانه نه مولانا تپوس کوي چې خور ته داسې ولیکې وي الله جل جلاله عما نواله قرآن کې حکم دی خذوا زینتکم عند کل مسجد او زه چې کوم دی زه یو افسر یم زه چې کله دفتر ته ځمه نو زه په صفا جامو کې ځمه زه په سوتره بدن باندې ځمه زما ویښته غوړ وي ږمنځ وي صفا سوتره وي جامې صفا سوتره وي نو زه خو د الله جل جلاله په حضور کې ودرېږم د الله په دربار کې ودرېږم الله ته به سر په سجود کېږم دا خو شاهنشاه دی د باچاهانو بادشاه دی د هغې په مخ کې زه چې کوم دی سجده لګوم نو ولې به چې کوم دی زه لګوم د الله هغه حکم چې د الله په کلام کې الله ذکر کړی دی چې تاسو ځان د عبادت لپاره ښایسته کوئ صفا کوئ چې ستاسو زړونه هم صفا وي ستاسو دماغ هم صفا وي ستاسو غوږونه هم صفا وي ستاسو سترګې هم صفا وي او ستاسو بدنونه هم صفا وي ستاسو لباس هم صفا وي ستاسو مکان هم صفا وي ځکه محترمو دا د مانځه په شرایطو کې دي زما محترمو چې موږ او تاسو د دعوت او تبلیغ مبارک محنت دا هر څه که دا مدرسې دي دا هم د دې مبارک محنت په وجه باندې الله پاک آبادي کړي دي ورشئ په مدارسو کې تپوس وکړئ په سلو کې به اتیا ماشومان داسې وي چې هغه ماشومان به د دعوت او تبلیغ په مبارک محنت سره ورور به یې 4 میاشتې لګولي پلار به یې 4 میاشتې لګولي نیکه به یې 4 میاشتې لګولي تره به یې 4 میاشتې لګولي ماما به یې 4 میاشتې لګولي خدایې به مدرسه کې داخل کړی وراره به مدرسه کې داخل کړی مسیح به مدرسه کې داخل کړی بچې به مدرسه کې داخل کړی او د هغې نه به حافظ جوړ شوي د هغې نه به عالم جوړ شوي د هغې نه به مفتي جوړ شوي محترمو یو مفتي صاحب په خپل بیان کې په خپله فرمایل یو ځل زموږ ماشومانو او زموږ د سکول په خوا باندې د جمعرات په ورځ باندې مازدیګر به یو بابا د ورځې به یو بابا زموږ د سکول په خوا باندې تېرېدلو او د هغه سره په خوا نه به زموږ مشرانو د څاروونه ګوړي ایستل او هغه ګوړي چې کوم دی مشران یې پېژني کشران خو د دې زمانې پیداوار دی ګوډې هم نه پېژني چې دا څنګه سیزې خلک یې خوري او که ورته ګوري خو هغه ګوړې چې کوم دی په هغې کې به یې بستره اچولې وه او د سکول په خوا باندې به راته نو دې ماشومان پښتو ته وایي
وایي موږ ورته پسې لوبې کولې ټوکې به مو کولې بابا په دې ګوډي کې څه دي د هغې به راته وې چې په دې کې تبلیغیان دي په دې کې حافظان دي په دې کې عالمان دي په دې کې مفتیان دي زما محترمو وایي موږ د بابا د دغې ورځې په انتظار وو چې بابا به کله راځي چې موږ سره ټوکې وکړو موږ سره مسخرې وکړو موږ سره ګپ شپ ولګو او موږ سره خوشتري وکړو وایي ورځې تېرېدلې وایي زه کور وم ماشوم وم همدغه بابا لاټۍ لګئ او دغه دی چې راغی او زما پلار ته په مینت شو په زارۍ شو او زما د پلار د زنې لاس لاندې کړه چې محترمه د الله په لار کې څلور میاشتې ولګوه په خپل مانځه باندې محنت وکړه په خپلې کلمې باندې محنت وکړه په خپل ښو اخلاقو باندې محنت وکړه د خپل دین سره محبت پیدا کړه چې کوم محنت دپاره الله وجود راکړی دی هغه محنت زده کړه وایي زما بابا یې تیار کړو څلورو میاشتو د لار څلورو میاشتو نه چې بابا راغی د بابا په فضایل اعمال کې په تعلیم کې ډایګنډي تعلیم کې ماسپښین تعلیم کې د ماښام بیان کې د مازدیګر بیان کې د قرآن فضایل اورېدلي وو چې یو حافظ قرآن به د ځان سره د خپل خاندان 10 کسان هغه چې په هغوی باندې د ګناهونو د وجې نه جهنم واجب شوی دا به د ځان سره اخلي جنت ته دې بوځي یو عالم د قرآن هغه به چې کوم دی بعدد نجوم السما څومره چې د اسمان دروازې دي